السلام علیکم ګرانو کتونکو دین تقدیم دې ټایم کې زه د وزیر ګړی روډ باندې ولاړ یم او تاسو ته یو عجوبه ښیم. ډېر وخت نه دلته په وزیر ګړی روډ باندې چې کوم های وولټیج د بجلی کمبي دي 11000 وولټ تارونه دي، دا تاسو ته به زما په عقب کې په نظر راځي. د بجلی تارونه هغه په نیر کې پراته دي او هغه تارونه ونه پرې راغورځېدلې ده، یو غټه د شوي ونه د هغه هم په نیر کې پرته ده، ورسره دلته کې څه ځناور پروت دی او د هغې د وجې نه بدبو او دا به هم خورېږي. خو د ډېر وخت نه دا کمبې دا که تاسو ته زه د دې یو ویو وښیم، یو نظاره وښیم هغه طرف ته، نو دا مخامخ تاسو ته کمبې په نظر راځي. نو دا الټه شوي، دا څه ټایم هم د څه حادثې سبب جوړېدی شي، څه نقصان ورکولی شي او د دې دا تارونه په نیر کې دي او کمبې هغه مکمل طور باندې سلامي شوي دي، په څه ګاډي هم راغورځېدی شي، په خلقو هم راغورځېدی شي. او دویم طرف ته دا چې کومه ونه راغورځېدلې ده په نیر کې او دا کومه کمبې نه کې تارونه په نیر کې پرېوتي دي، دا تارونه تاسو ته ښکاري په نیر کې پراته دي په اوبو کې. 11000 وولټ تارونه اگر چې دې کې به بجلی نشته خو هیڅ پته نه لګي، د نقصان سبب د نقصان باعث جوړېدی شي. دا تاسو ته ښکاري جي دا په نیر کې د ګندګۍ دا حالت. او بل طرف ته دا قیمتي بوټی د شوي قیمتي بوټی دی چې د ایریګیشن ملکیت کې راځي. نو 3 محکمې دې کې انوال دي، 2 محکمې، محکمه انهار، ایریګیشن او وابدا. نو زمونږ ریکویسټ دا دی چې د دې پراپر او دې نه لږې فاصلې باندې دغلته مخکې یو ټرانسفارمر لګېدلی و، نو هغه ټرانسفارمر هم اوس غیب دی. نو زمونږ دا ریکویسټ دی خپلو مشرانو ته چې هغوی له خدای پاک اختیار ورکړی ټایم کې چې د دې اصلاح وکړي، دا جوړ کړي، دا کمبې نیغې کړي او دا تارونه فعال کړي. ګنې څه وخت پس به دا تارونه، زما اندازه دا ده چې یو تار باندې او دا اوسپنې او دا لرګي دا به خلک یوسي، دا تارونه به پوډریان او نشیان او کباړیان چې اچا ګوتو له څه ورغل نو دا به یوسي او دا حکومتي شیز دی. او غټه خبره دا ده چې دې ټایم کې دا د څه نقصان باعث جوړېدی شي. نو دا یو ډېره اهمه او دیرینه مسله د ډېر وخت نه دا داسې پرته ده. غوښتل مو چې د خپلو مشرانو او انتظامیې په نوټس کې راولو. ډېره مننه. الله په امان.